پیریا صاحب پوښتنه لرم چې 8 فروری باندې دوی یو احتجاج را جوړ کړو، اوس یو دویم کنټینر یې جوړ کړو، یا آزاد یا موت. څه نظر کوي، څنګه ګورې دې حالاتو ته؟ یقینا دا خو زمونږ او ستاسو دپاره څه نوې خبره نه ده. دوی د لومړۍ ورځې نه راواخلې په دې 15 کاله کې عمدغه ډرامې دي، دلته احتجاج، هلته کې چې کوم دی سټرایک، دلته روډ بند. دوی دې یو پراجیکټ راوړي، دوی دې د صوبې ته عوام ته څه خوشحالي راوړي، دا شیزونه نشته دی. دوی چې څنګه هر یو د ډي چوک نه راواخله تر د نن ورځې پورې ما ته د دوی څه پازیټیو اکټیویټي وښایه چې یاره مطلب دا دی هغه دوی کړي. دوی به نه څه وکړي، د ملک وزیر اعظم پاتې شو، ده څه ونه کړل، د قام لا، د ملک لا، د خطې لا. مونږ دا وخت د پاکستان پوزیشن چې کوم دی هغه په دنیا کې ډېر یو ماشاءالله ماشاءالله ډېر په ښه حساب روان دی. د انډیا د جنگ نه پس د بدقسمتۍ نه بیا د داسې خلکو د وجې نه هغه امیج چې کوم دی هغه په خپله باندې خرابېږي او دا ترهګرۍ او دا قسمه پیښې چې راځي او سټرایک او صحیح. اوس یو بل نقل یې وکړو، زه د پنجاب نقل یې وکړو، د رمضان پیکج 12,000 روپۍ که نه، څه دې خیال دی چې دا به مستحقو له ورشي ماضي کې؟ بالکل نشي کېدلی. د هغې د تېرې روژې هم داسې حساب کتاب تاسو ته موجود دی چې په هغې کې د MNA او د MPA د رشته دارو نه علاوه بل چاته هغه پیکیج نه دی میلاو، او آینده به ورته دغه توقع ساتي او مقه خلکو ته میلاویږي. او ایون تاسو وګورئ په مومند ایجنسۍ کې د دوی یو MNA ساجد خان چې هغه 16,000 فوټ پایپ لاین چې کوم دی د 40 کروڑ روپو پراجیکټ په 24 غنټې کې تیار کړو. نو دا پراجیکټ دا د رمضان پیکیج بیا همدغه شانته کې وي، صرف د دوی د جیبه پورې محدود وي. دا صرف د دوی د جلسو د جلوسونو هغه موټیویشن دی چې مطلب دا دی دوی هغې دپاره هغه کم دغه کړي دي، خو ما هغه ریفنډ دوی ته میلاوي. پیریا صاحب په سیاست ستاسو ډېر نظر دی، خو ګورو وزیر اعظم سره ملاقات، کور کمانډر سره ملاقات، ایپیکس کمیټې اجلاس، بیا د تیرا په متاثرینو باندې سیاست، نو لکه دې دا دوغله بیانیه نه؟ یقینا لب خان صاحب دا دوغله خو ورته زه نه وایم، دوغله به رانه خفه شي، دا څه بل قسم مخلوق دی. دوی هغه د کارغانو مثال دی، دلته کې ټوک ټوک او هلته کې چې کم دی بیا مخوکه سونډي ویل دا ګند دی. نو د دوی هر یو کردار د شک د نه ډک دی. دوی دلته په سټیج باندې یوه خبره د کارکون سره بله خبره چې بیا کور هاوس ته لاړ شي یا مطلب دا دی وزیر اعظم هاوس ته لاړ شي، هلته کې بیا د دوی بیانیه بدلی او هلته کې بیا سټیټس هم بدلی. که تاسو وګورئ ډېر په شریف انداز باندې هلته ناست دي او چې هغوی څه وایي دوی ورته لب بیک کوي.